نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و امن الناس بوائقه، خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو، چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو، دا جنتی انسان دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا، چاچ حلال روزی اخوڑلا، خپل رزق حلال کو. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وعمل فی سنت، فسنت باندے عمل کو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وامن الناس بوائقه، خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو، چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو، دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دی، خو که اوکتې شي نو دا ډیر وسیع معنی لري، ډیر لویه معنی لري. په هغې کې اول څیز بیان کړی دی من اکل طیبا، چا چې حلاله روزي وخوړله، خپله روزي حلاله کړله. ځکه چې ستا روزي حلاله نه وه، حرامه وه، الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کمې ګېډې ته چې حرامه یوه نوڼۍ لاړه، الله تبارک وتعالی د دغې انسان څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، یو عبادت الله تبارک وتعالی د دغې انسان نه قبلوي کومه ګېډه چې حرامه نوڼۍ پرته وي. دې وجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلاله کړه، د تمام عباداتو دارومدار دا په حلال روزي باندې. روزي چې د حلال و د دې ډېرې زیاتې فایدې دي، او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا دی چې الله د عبادات نه قبلوي. روزي د حرامه وه، الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلوي. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان یې دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خور وي تاسو وګورئ په هغه کې قسمه قسم مرضونه وي، قسمه قسم مرضونه پرې لګېدلي، په خپله به هم صحت خراب وي. دویم چې کوم حرام روزي دی په کومو بچو باندې خورئ، دغه بچي به د ده تابعدار نه. دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه، خو دا بچی به د ده تابعدار نه وي، دا بچی به د ده نافرمانه وي. د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي، ډېر په تکلیف به د دې بچو د لاسه. کم سړي چې په خپلو بچو باندې حرامه روزي وخوروله. درېیمه دا دی چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي، ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی، نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه. د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم دی، چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی، نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي. نو درېیم نقصان یې دا دی چې ښځه به هم څه وي، نافرمانه به وي، نافرمانه. نو د حرامې روزۍ ډېر زیات نقصانان دي، په خپله به هم خرابي، اولاد به دې هم نافرمانه وي، ښځه به دې هم نافرمانه وي، په معاشره کې به دې هم څه عزت نه وي. او حلال روزي چې دی خوړله، الله تبارک وتعالی به دې عبادات قبلېږي. یوه نغده فایده دا ده، عبادت به دې قبلېږي. دویم دا دی روزي به لږه وي، خو زړه ته به دې سکون وي، ارام وي، چین به وي، خوشحاله به یې په دې خپلې روزۍ باندې. اگر چې لږه ده خو حلاله ده، ته به پرې رضا یې، خوشحاله به یې، ضمیر به دې مطمئن. نو اول خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړې ده من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلاله کړه، حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، چا چې په سنتو باندې عمل کو، عمل
ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په اخر زمانه کې چې زما امت په د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو د سلو شهیدانو نبا په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري اسمر لوی ثواب دی په اخر زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده نن سبا ګیره هر سړی پرې خودی شي نشي پرې خودی دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرې خودی دا در چا کار نه دی دا ډیر ګران کار دی دا رنګ هغه نور سنت خو پرې په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي پرس کې د جمعات نه تختی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي په ګناہوں کې گرفتار شي په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ چې خلق محفوظ شي د تکالیفنا د تکالیفنا محفوظ شي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي دا کامل مسلمان دی مطلب دا مسلمانان خو ډیر دي خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا مطلب دا دی چې دا سړی جنت ته تللی دی د جنت ته تللی دی دسې د جنت ته تللی یقیني دی دا ډیر جامع حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چې حلال روزي وخوړله یو خبره ځان د حرام نه اوساتو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت په اخر زمانه کې د فساد دور دی خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي عمل کوي او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شوی دی دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي درجه اوچتوي یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالى ته په عملونو کې خو عمل څه شی دی لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکول لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي نو الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ماله ډوډۍ نه وه راکړې زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ماله اوبه نه وې راکړي او ای بنده ګوره زه بیمار شوی وم ناجوړه شوی وم نو تا زما پوښتنه نه وکړې دا بنده به ورته وایي الله ته هم ډوډۍ غواړې ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې الله ته مو بس کي ته خو د اوبو څښلو نه پاکې الله په تا هم بیماري راځي چې زرې تپوس نه درغلی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تاله درغلی ستا نه ډوډۍ غوښتله نو تا ورله ډوډۍ ورنه کړه دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم تاله یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړی وې نو دغې بنده سره زه موجود وم زه به دې مونتې وم او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وې ورغلی کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس نه ورغلی وې نو د هغه په خوا کې زه موجود وم زه به دې مونتې وم
الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی، بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و. الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی، بېدریغه مال، خو ټول مال په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللې وه، نو چې واپس راغله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته یې قافله راورسېدله، نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو، بل په پاسېدو، بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو، وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم، ټول په ما را خرڅ کا، زه نه یو پدرې اخلم، ټول په ما را خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو، وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو، مونږ یې اخلو، او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی دی، نو په چا دې خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په 3 نه اخلي، هغه یو په 10 اخلي، هغه یو په 10 اخلي. مدینه منوره کې قات ته غریبي ده، خلک وږي دي، دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړله، او ما هغې ذات له ورکړله چې هغه یو په 3 نه ورکوي، هغه یو په 10 ورکوي. ما ډېره ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی، مال. عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو کنه، نو کې به یې ناسته، کې به ناسته. نو خلک غریبانان به راتله، دی به ورکول. ماښام به دغه شانتې شو، دی به ورکړه کوله. نو چا ترې نه تپوس وکړو، وی مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوې، خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناسته په خپله یې ویشي، خو چېرته یو غلام یو وینځي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به یې دا نور خلک تقسیموي، ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی؟ نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها، ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه، الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي، الله د ناکار خاتمې نه ساتي. نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي، د بدې خاتمې نه مې الله وساتي. دا د هغې عادت و، په خپل لاس باندې به یې ورکوله، په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله. الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و، قادسالي شروع شوه، اعلان یې وکړو، وی د بیت المال نه به روزانه 20 خان علالوی خلکو ته ډوډۍ ورکوئ، 20 خان. نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو، وشمارل، وی هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی، چې وشمارل 10,000 خلک راغلی وو. وی معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دی، دا خرچه ورته نوره زیاته کوي، حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل. په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو، او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قادسالي وه، نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه و خوړلې، د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه و خوړلې. وی زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی، زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناستې به دسترخوان ډوډۍ به خوري. وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري، په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري، عمر به ډوډۍ خوري. الله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجې اوچتول غواړي که نه، نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه، په وږو باندې څه وخوروه؟ ډوډۍ وخوروه. په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي سلام عام کوي، سلام عام کوي، سلام په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره. ځکه یو خو دا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم، هغه درته په جواب کې څه وایي وعلیکم السلام ورحمت الله. نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه، دا یو بل ته دعا کول دي، یو بل ته څه کول دي؟ دعا کول دي. نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه، وایي کېدای شي دا سړی زما نه ښایي، نو د دعا به الله ما ته قبوله کړي.
په هر سړي سلام اچي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې کنه نو په هر سړي سلام اچوا نو کېدای شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې دغه دعا ستا په حق کې قبول شي او دویم کم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالی وي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی البادئ بالسلام بریء من الكبر په سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره دی په ټول عمر په دې فتما چې ما باندې چا سلام واچولې زه به جواب ورکړم دیو چا سلام نه کوي دی بزاله په خرش پرش کې ګرځي یره کومه ته چا आवाज وکړه به حکم کوي زنه کومه نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوون کې د سره به تکبر نه سوي خالی وي نو که زړه دی غواړي کنه چې زړه تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوی نو سلام په هر چا باندې ورچا بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شي دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېته خط پیلېږو میسیج به کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پکې څه کوي هیلو نه هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولیږي هی دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالیږلی ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی زما دا څه شی دی لکه هیلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دویم جزاک الله زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به تا یا ته چا سره خواله وکړي نو پکار دا چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وایي ما له خو راضیم ده تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو غټ احسان وکړو ټیک شو چا در سره ښه وکړو که نه ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله د دې بدله دی الله تعالی درکړي نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په د هغې نه غټ احسان وکړو چې د ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی دی د دې اړه څه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمۍ زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترې نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم دعا چې د ټول نظر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي ضرور قبلوي علماو تر دې پورې لیکلي که یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی هسې دروغ وایي هسې دروغ وایي د ولایت درجې ته بغیر د تهجدو نه رسېدل دا ممکن نه دي ممکن نه دي د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول شیطان به راپاسول ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي وایي د شپې پانسېدم تهجد مې ونه کړو چې ومې نه کړو سار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په جړه او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راغله زما دا خپۍ غوړه کوله
چې ویړه کوله راویښې کړم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه ما ورته وایي چې ته څوک چې تهجد له پاسه وایي چې زه خو شیطان یم نو خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه وایي چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی ما وایي کو نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي دومره به د تهجد خیال ساتو الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وې داغه نه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ورکړي وا یو کال ځان له سزا ورکړي وا چې زه به یو کال د شپې خوب نه کوم د شپې بنو د کېدو چې د ماسپخین مونږ به وکړو د بشو بیا به مازیګر را پاسید خو د شپې بنو د کېدو ځان له دومره سزا ورکړي وا یو کال چې زمانه تهجد پاتې شوی دی الله نو د تهجد خیال ډیر کوي ښه نو ګوره نو مسله دا ده چې مونږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی د هر څه نه ویستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بوټ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار مونځ هم پاتې چې نور ولګي راپابسې او سترګې به مږي چوخن پوخن په بیا ټوله ورځ تېره شي نو ګوره نبی علیه السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي کم یو نبی علیه السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیه السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیه السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول نو دا ضرور کوئ ښه الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نبی علیه السلام فرمایي 3 سيزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي یو پاغي کې نبی علیه السلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا عدل کول انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې کو غصوی هم د عدل لمن د انصاف لمن نفریدی او کو رضاوی نو هم انصاف کوي انصاف نفریدی عدل دا ډیر لوی سیز دی د ظلم نزان ساتل په بنی اسرائیل کې یو قاضي واغه به فیصله کولی فیصله به کولی او ډیر نیک سړی و خو چې کله مړ کېده نو د یو وصیت وکړو یاره زه خو مړ کېږم ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی انصاف مې نه دی کړی د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جوسه به پرېږدوئ دې ته به ګورئ کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګ دوی ته وښیه نو چې کله دا قاضي مړ شو دا جوسه یې داسې پرته وه خلکو ورته کتل څه ټایم تېر شو نو دا یو غوږ یې غایب شو ختم شو غوښه مخه ترې لاړه چې لاړه خلک حیران شو یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو اخو ترې لاړ ختم شو نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګ د خبرو هغه طاقت ورکړو نو دې قاضي خبره شروع کړه وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو ختم کو چې یو ځل ما له 2 فیصله کوونکي راغلي وو نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه او خپله فیصله مې واوروله د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو د هغه په خبره ما له غوسه نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه
الله تبارک وتعالی راته فرمایل چې اے قاضي صاحب تا فیصله کړې وه په غضب کې دې کړې وه په غصه کې دې کړې وه د یو تن خبره دې اورېدلې وه د بل تن خبره دې نه اورېدلې ځکه مې دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه بزان ساتي کو رضا وي او کو غصه وي خو د انصاف لمن با نه پرېږدي د اردو یو کتاب دی د هغې نوم د مکافات عمل په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې یاره زما نه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ما له د هغې سزا په دنیا کې راکړه په دنیا کې د هغې سزا راکړه هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو خو دا انډیوال به هر ټایم غصه غصه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې له تلو نو موږ شابي جمعې له لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو موږ به ورته ګشت له وځو نو د به ګشت له نه وځم موږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش به کوو خو دی نه برابرېدو وایي څه ورځې داسې وشوې چې دی بالکل کوټه کې پروت او نه راوتو ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی ډوبار ته روزي نه ما چې زه ځم خبره تر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته وایي زه ورغلم وایي دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو ما ورته وایي چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده وایي چې کور کې څه مسله نشته دی دا تا به زمانه بار بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خفه نو ما ته خپل تیر یو عمل را یادېده د هغې د وجې نه به زه په خفه وم ما ورته څه مسله وه ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و ډېر مالدار سړی و او زما ځواني و او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو مور او پلار مې مجبور وکړه ښځه یې راته وکړله چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل موږ ټول وروڼه یې جدا کړو وروڼو له یې خپله حصه ورکړه خویندو له یې خپله حصه ورکړه هر یو تن ته یې خپله حصه ورکړه چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره دا تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه پلار مې راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې په خپله ګزاره کوم او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا ته خپله حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پې وکړو داسې سخت ګزار مې پې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو په دې کې مې مور راله رونه راله خلاص یې کړو مور مې راته وایي چې څه مسله ده ما ورته وایي چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو دا خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وایي چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږ الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد ولم ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد نه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي هوښیار مور او پلار هم هغه چې بچو ته خیري نه کوي نو هغې پې زړه ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي ګزار کوي مکافات عمل دی که نه سبا به د ده سره دا کار کوي نو د مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوه چې سبا ته دې په تنګ وي بیا په هر حال خویندې راټولې شوې خویندې وایي چې یاره زمونږ دا عیسه واله خو پلار ته څه مه وایه پلار ته څه مه وایه وایي د خویندو هغه عیسه مې واغستله هغه مې واغسته په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد
ځان له چې پمینه کوم خزه کړو پای کینسر ولګیدو په بهر حال الله تبارک وتعالى پاغه بیماری کې مال هغه سلور نونه هم راکړي او ما چې څومره جیداد هغه خرڅوا پاغه لګوا جیداد خرڅوا پاغه باندې لګوا حتی در دې پورې چې هغه بیبي می وفات شوله د جیداد هم خلاص شو ما خزم وفات شوله او نارینه اولاد میتونه شو الله دې سلور نونه راکړي بیا میزان له دویم واده وکړو الله تبارک وتعالى دا غي نه درې لورګانې راکړه خو بیا می نارینه اولادونه شو بیا می بل خزه د نارینه اولاد د پاره وکړه دا بل خزه نه الله سلور نون راکړي ګوره یو لسلوریان مشي اولنې نه سلور شوي د دویم نه درې شو د بل نه سو شوي سلور شوي یو لسلورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالى زوی رانکو وی هغه چې دی هغه دویمه ښځه مې وفات شوله نن زه دې وخت راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتم د جیداد نه خلاص شوم د ګټې وټې هم طاقت نه لرم خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه پورته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته ورونو رانه لاس اخیستی هر چا رانه لاس اخیستی خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې ړوند کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس درې ودونه مې وکړه خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د ده سره کوي نو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل له کتاب نوم د هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي دغه به درته میلاویږي نو ظلم به نه کوي په مور به هم ظلم نه کوي په پلار به هم ظلم نه کوي په عامو خلکو به هم ظلم نه کوي چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله به درته په دنیا کې میلاویږي تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پېژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تېر شوي په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تېر شوي دي چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دیکې باندې ګرځي الله یې نوم ختم کړی دی هغه اجره هغه کوټه هغه کور هغه جایداد هر څه ختم شوي دي وګورئ ظالمانو انجام ته نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا میان روی کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې میان روی کول هر کار کې میان روی کول هر کار کې یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله مډیر اوچت اخله او چې طاقت تکیږي مډیر کمزور اخله میان روی کول کو هغه په کپړو کې دا کو هغه په پیزار کې دا هغه په خوراک کې دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستي او داسې هم نه چې روزانه دې دال راغستي درمیانه خرچه چلاوه چې څومره ستا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روی حکم دی حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر وته د صحابه کرامو د کور په خوا تیرېدو چې د ابوبکر د کور په خوا تیرېدو رضی الله تعالی عنہ هغه په تهجد باندې ولال دی خو تلاوت کوي خو ډېر په کلاره لګیا دی بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تیرېدو عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغه لګیا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه وغوښتل راشي بیا ابوبکر سرستا د کور په خوا را روانو په تهجد کې د قرآن وی خو ډېر په کلاره دی وی دا ولي اذا الله پاک پیغمبر ما چې چاته اور وغه اوریدو ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیوم الله په کلاره ما اوریدل چې ته ضرورت نه نو ځکه په کلاره لګیوم عمر رضی الله تعالی عنہ عمر په تهجد کې تلاوت کو خو ډېر په چغه لګیاوی دا ولي اذا الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو زکه تیز لګاو چې شیطان مزغلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی فرمایل ابو بکر आवाज لګ اوچت کا
د دې نه لږ تیز تلاوت کوه. عمره اواز لږ ښکته کا، لږ په کلاره تلاوت کوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام په هر شي کې څه کوله؟ میانروي کول. میانروي کول. نو دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا، په فقر او په مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل، درمیانه خرچه کول، هر شي کې درمیانه چلیدل. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیت الله فی السر والعلانیه، د الله تبارک وتعالی نه یرا په پټ او په ښکاره، د الله نه یرا په پټ او په ښکاره. ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړي، نبی علیہ السلام مخکې کړي د په ښکاره والی باندې. وجه دا ده چې ډیر خلک په ښکاره باندې ګناه نه کوي، خو په پټه باندې ګناه کوي، په پټه باندې ګناه کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه یرا په پټه هم او په ښکاره هم، د الله نه یرا کول دې ته ویل شي تقوا، خشیت الهی. د الله نه یرا هیڅوک نشته، هیڅوک نشته، هیڅوک دی نه، خو الله تبارک وتعالی دی نه کنه، الله دی اینه. بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه وه، ډېر زیات پې مینه، نو ده به بار بار د بدکارۍ مطالبه کوله، خو هغې به انکار کوه. بیا هغه زنانه خاوند وفات شو، کونډه شوله. نو چې کونډه شوه سخته پرې راله، د بچو لوږه ترې نه برداشت کېده، نو په ده پسې راله، یاره ماله لږه بچو له خرچه راکړه، پیسې راکړه. نو ده ورته وایي چې څومره پیسې ته غواړې هغه به درله درکړم، خو زما هغه مطالبه به پوره کړي که نه د بدکارۍ. هغه غریبه مجبوره وه، هغې ورته وایي بلکل پوره به یې کړمه. خو دی په باغ کې وویړمبې دا دروازې بندې کړه ټولې چې څوک وویني نه، نو چې څوک وویني نه. نو دا سړی خوشحاله شو، زر زر شروع شو، هره دروازه د باغ بنده کړه. نو چې دې ښځې خواله راغی او د بدکارۍ اراده یې وکړه، هغې ورته وایي مونږ ییني که نه، تا دروازې نه دي بندې کړي. هغې ورته وایي مونږ څوک ییني، د باغ ټولې دروازې مې بندې کړې، په باغ کې دننه څوک شته هم نه، نو څوک مونږ ویني؟ وایي نه که نه مونږ لیده شو. هغه ورته وایي نه ښکارو. وایي ښکارو یوه دروازه کولاو ده. وایي کومه وه؟ وایي بره د اسمان دروازه کولاو ده که نه، د اسمان دروازه کولاو ده، مونږ د برې نه ښکارو، اول دا دروازه بنده که بیا چې د څه غواړې هغه وکړه. او د سړي سر خلاص شو، دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کړو، د الله نه به چېرته پټېږو، د الله نه به چېرته پټېږو. هغه پاڅېد او توبه ویسته، وایي د نن نه بعد زما توبه ده، او بچو له مې چې کومې پیسې درکړي دا تا ته هسې پاتې دي، تا ته هسې پاتې دي. د الله نه یره خشیت الهي په پټه هم او په ښکاره باندې هم، دا کمال دی، کمال. الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یېرېږو، د خلکو په مخ کې او په پټه باندې هم د الله نه څه وکړو؟ یره وکړو، یره وکړو. الله او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویل شوي دي، د اور د جهنم نه خلاصې ورکوونکي اعمال. کم کم؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انصاف کول په وخت د غوسه کې. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میانروي کول په مالدارۍ او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره په پټه او په ښکاره باندې. دا درې اعمال داسې دي چې دا انسان د اور د جهنم نه څه کوي؟ خلاصوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلکات، هغه درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته غورځوي. کم کم؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع، د خواهشاتو تابعداري کول، چې زړه دې څه غواړي هغه کوي، دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته غورځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع، بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي. بخل
او حرص. حدیث مبارک کې راځي وې دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي. شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي. وې مړه دله دا بخل پوره دی، دا بخل یې اسې ور د جهنم ته ولي، ماله پې دوره کوشش ته ضرورت نشته. نو بخل بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی، دا د خلکو نم لري دی، او دا د جنت نم لري دی. د جنت نم لري، د الله نم لري، او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی. او حرص د ګناهونو جرړه چې ده هغه حرص دی. حرص چې دې راواغس که نه نو بس بیا دې حلال او حرامه نه ګوري. حریص سړی دی ډېر ګناه کوي، دی به حلال نه ګوري، حرام نه ګوري، خو دی مال جمع کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلک مال جمع کوي، دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده، صرف مقصد به مال جمع کول. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه، انسان په خپل ځان باندې تکبر کول. و اعجاب المرء بنفسه، خپل رای اوچت ګڼل، خود پسندی کول، تکبر کول، ځان اوچت ګڼل، بل ته کمزوري کتل، دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي. نو څو خبرې مې درته وکړې؟ شپږ. دا درې پکې کول پکار دی او د دریو نه ځان ساتل پکار دی. درې کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عدل کول، کو غصه وي او کو غصه نه، کو غصه او کو غصه نه، خو انصاف کول دا پکار دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي میان روي کول، کو غریبی ده او کو مالداری ده، مستی به نه کوي، میان روي به کوي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله نه یره کو ښکاره وي او کو پټه وي، کو یوازې هم د الله نه یره کوه او کو د خلکو په مخ کې هم د الله نه څه شی یره. نو دا درې اعمال پکار دي. دا داسې درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي. منجیات ورته حدیث مبارک ته ویلې شوي دي. او درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. نو د دې درې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. کم یو د خواهش تابعداري کول، یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي، دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده. د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي. د حلال او د حرامو تمیز پکار دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بخل او حرص دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځوي. بخل به نه کوي، د خپل وس مناسب به خرچه کوي، په غریبانانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسکینانو باندې، په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي؟ خرچه به کوي، بخل به نه کوي. او حرص، د حرص نه به ځان ساتي. څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه، او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه. او دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي. دله چې الله څه ورکړي دي دا مال الله ورکړي، مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي دي. حرص په نه کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه، تکبر کول، خپل رای د هر چا د رای نه اوچت ساتل، ځان د هر چا نه اوچت ساتل، د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو غلطه ویل. دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي؟ غورځوي. نو د دې دریو ګناهونو نه دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي. داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي. او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ، تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه.